बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د यतीम او سرازم ستاسو اور ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی یو میدان کې بیا دلګرام ته داسې علاقه ده چې ډېره زیاته پسمانده په ډېره فاصله کې بعد یو کور راځي دلته محمد سلام ورور کور ته راغلی یو محمد سلام ورور لا چې کله رشته وشوه زموږ دغه خور وینا دا د 200 کالو بوډاو سمو د ژوند تیرېدو په دې کې هغه الله تعالی 15 لوریانې ورکړې دا وخت زما سره ناستې څلور دی خو چې کله 15 کېناستې تپوس مو کړو وایي یو بچی کویدن شوي ده د پردي کور و نو هغه بچی ته موږ پاسوله او دننه مو کېنوله چې بچی ستا دلته د ناستې ضرورت نشته 15 خوریانو سره دقه یو بچنګې یو ورور دی فواد خان د شپږو کالو دی هغه ورور زموږ ډېر عمر بیماري تېره کړه په کټ باندې د نن 9 میاشتې مخکې هغه د دې فاني دنیا نه رخصت شو د دې کور د حالات چې کوم وینم د میدان ډېر زیات غیرتمند خلک ته زموږ سره ډېره زیاته ناسته پاسته شوي ده ډېرې انډیوالۍ مو ورسره شوي دي خو دا کور داسې دی چې د خلکو د نظر نه ډېر زیات پناه دی او که تاسو کتی شئ د دې بچیانو په خپو باندې زه هغه پیزار وینم چې کم 2 پټې پیزار وي یوه تې لرې شوي ده په یو پیزار 2 پټې دی او په یو باندې یوه پټه ده یو بچی پکې خپیال بخپې هم ناسته ده کم چې د 15 خویندو یو نیازولی ورور دی هغه هم زما د وړاندې دی او ستاسو د وړاندې دی د هغه د جامو د حالات هم تاسو کتی شئ ولې چې ډېره زیاته غریبي ده په دې کور کې کم چې د ګټې وټې کم چې د سر سورې و هغه څه خو ډېر عمرونه بیماري تېره کړې وه که څه و هغه پې لګېدلې الټه دا چې د دنیا نه ډېر قرضدار یې تللی دی خو اوس د غره په سر باندې زموږ دا خور څه کوي دا بچیان څه کوي یو ځل بیا د اخلاص ټیم یو داسې درد راغوښتی دی یو داسې درد دی په دې کور کې سخته ده فریاد دی غمونه دي چې هغې درد موږ د بټخیلې نه راغوښتي یو موږ یې راویستي یو میدان دلګرام ته زموږ سره هغه خور او هغه بچیان هم ناست دي کم چې دا وخت د خپلې وینا نه زما د سوالونو نه مخکې د هغوی کم په سترګو باندې ژړاګانې دي کمې اوښکې دي کومه زموږ دا خور سلګۍ وهي نو ظاهرېږي داسې چې درد دلته هم ډېر زیات دی السلام علیکم خورۍ وعلیکم السلام خورۍ دا راته ووایه محمد اسلام ورور څومره وخت د مرګ شو څومره بیماري تېره کړې وه څومره سختۍ تاسو ته پرېښودې دي چې کله د هغه د دې دنیا نه رخصت شوی دی هغه دا 9 میاشت 9 کاله بیمار شو په 8 کال باندې وفات شو پاله جوهله چې څه ومه په هغه باندې ختم کړو اول لا ساتیاو کالو سره به واده وشو په هغې سره دغه لونه وي هغه ووتلی پلار او مور یې بیماران و عاجزه و هغه مړه شو بله ښځه و هغه مړه شوه د هغې هم لوریانې وې 15 واده شوې 2 مړې شوې په هغې په وجود باندې هغه خپله منډه ترله ډېره وهله خو بیمار شو کمې ځمکې وې زما سره څه وو هغه د هغه په بیمارۍ باندې موږ ولګول هغه د فالج د بیمارۍ اټیک سره په 3 کال باندې په ما کور راپرېوتو په زلزله کې په ما باندې کور راپرېوت په پرتو کورونو کې ناسته وه شپږ میاشتې مې په دې تنبانو کې ویستې ما څه حکومتي څه امداد ونه شو چې کوم سره څه پاتې مې هغه مې په دې دغه کړل ما څه وسم د دې دغه کاپي د قرضو پرته ده ما مصري له 1 روپۍ نه ده ورکړې لیبر له مې نه ده ورکړې بل چا له مې نه ده ورکړې ما ته اوس دا وینا کېږي چې ته به له دې کنډر نه وځې او دا موږ ته به دې قرضه کې پاتې کېږي نو زه له دې قرضو سره څه وکړمه 9 میاشتې ده چې وفات شوی ده 15 تاریخ 9 میاشتې ده چېرته ولاړه شم بچو چاله واښه وکړم چاله لرګي وکړم خپلو بچو له سړه توده پې را پیدا کړم زه هم اوس بیمار یم ګردې مې خرابې دي بیمار یم نه شم کولی اوس پرتې مزدوري هم نه شم کولی د قیامت اختر راشي ژبه راشي اوړه راشي زما د بچو د په کور کې د یخې څه دغه شته او ډېره ګرمه شته هېڅ حالات زما نشته الله مې په سر ګواه دی نو زه ورور ته ویلی شم نه زه بل چا ته ویلی شم الله زما په حال خبر دی تاسو زما ورونه تاسو پرې خبر شوئ په ما باندې ما 3 لکه روپۍ قرضه ده ما ته اوس دا وینا کېږي بار په باره چې ته به له دې کنډر نه وځې که ورونه دې دا کنډر خرڅوي که خپلې خرڅوي که څه کوي ما نه به پیسې خپلې راکوي
ما ته خو نور څه هېڅ لاره زما نشته خو چې ما دا کنډر دغه چې به خپلو بچو سره خودکشۍ ته جوړه به زه خپلو بچو له زهر ورکړم دا به مړه کړم ځان به مړ کړم بېغمه به شم د دنیا نه نو زه څه وایم ما ته نور هېڅ لار نه راځي ما ته نور هېڅ چل نه راځي ما هېڅ حل نشته نه نور کلیوال هم ستړي شو ګاونډیان هم ستړي شو خپلوان هم ستړي شو نور لاس زما سره د چا د لاس سره نه شي کېدی خورۍ دا ماشومانه سکول ته ځي دا درې ځي او دا دوه نه ځي دا ولې نه ځي پلار یې بیمار شو ما مې تکلیفونه مېلمانه به دوه درې څاروي وو هغه ته دغه شو پلار به پاسول سملول غوښته ما خو هغه څه خدمت کاوه ما نه نور خدمت څوک نه و مجبوري وه پیزار به نه و د سکول کپړې به نه وې سکول سامان به نه و پاتې شو اوس دا کال دوه شوي دي چې دا دوه ماشومان دا یو هلک ځي هغه هم چې روان شي نو دوه درې څپېړې د سهار نه وه ما له 10 روپۍ راکړم د سکوله پورې لاس مې وله راکاږه خدای څوک مهربانه کړه سکول په ګېټ کې ورکړي یا یو وخت دننه کړي دغه ژوند او زندګي مې ده نو خپلې مجبورۍ نه رانه پاتې شوی چې د سکول خدمت مې نه شو کولی پیزار جامه مې له نه شو کولی خورۍ دلته خو ستا سره چې بچم ګاونډ کې کورونه هم نشته ځان خپل پخوی څه پخوی د کم ځای نه راځي چې کله نه وي نو بیا هم شپې څنګه تېرېږي ورځې دا بچیان د نچۍ ډوډۍ غواړي څه ورسره کوي او په څه دې رانیولي دي چاله دغه واښه وکم چاله لرګی وکم چاله له وکم څوک دړۍ دانې راکړي چې بیخي هسې پاڅو بعضې شپې رامنې نار یم راشي بچي مې نار بیچي لاړ شي سکول ته کله رامنې نار یم راشي کله ساړه راوړم کله چې بیخي په ټیم هم راوړي نو ناورونه مې راله تیاره راولېږي نور خپل خدمت او خپل دغه هم دغه شم نو ګاونډیانو ته ووایم نو هغه راله راولېږي خورۍ کله چې د خاوند سوری په کور کې نه وي نو بیا به د خویندو نه وینځي جوړي کې خامخا به بیا لرګي کوي یا به واښه ریبي خلکو له نو هله به چې روټۍ بندوبست کېږي دغه کېږي نو نور څه دغه نه بغیر ګرانه شوه ما ته ډېره ګرانه شوه ځکه چې زما د خاوند 8 کاله په بیمارۍ پرېوته نو ما ته هم د خپلو ته مې هم ډېره ګرانه پرېوته داسې څوک ودرېدلي نه دي په دې طرف باندې چې 2-3 روپۍ میاشت په درکړه خورۍ خو دې وښو نه قلارېږه خپلو بچیانو له پیچې روټۍ سړه لمده کوه چې دا خاوند مې مړ نو 15 روپۍ لاس راڅه هم چا نه دی کړی 15 لګوي او 2 ډېري او مخکې به خپلو زمانو یا چا به راله لږ لږ څه کول او د هغې نه پس په دې کور هم څوک نه راځي او روپۍ خو لا غټه خبره ده چا د غاړې نه زړې جامې وښکلې وړوله ورکلې چا پیزار ورکلی د خپلې غاړې اختر راشي زما بچي د سوال په جامه د سوال په پیزار باندې اختر تیر کړي نورو خلک چکر له راشي زه خپل بچي په کمره کې بند کړم او وایم تاسو دلته کښېنئ دا هم خپله کمره ده څوک هم ترې نه شي ایستلی نن په هغې په باوجود ما ته زما نه هغه هم پاتې کېږي خاوند د مرګ نه بعد په تاسو باندې د هغه دغې دوو سترګو سره خیرات زکات او هغه صدقې هم بندې شوي یار سره باندې بند شوي دي هېڅ هم نشته دا د خلک مستحق له ورکوي که دا ستاسو په خاوند باندې مخ احسان درړو بس د مخ او د انسان څه خبره به وه که نه نو چې دغه نه وه نو اوس یې ولې نه خوراک خو هغه نه کوه هغې له خو به صرف ما پروت اخېست هغه خو ډوډۍ نه شو خوړی هغې خو چاول نه شو خوړی هغه خو هېڅ نه شو خوړی خو دغه دوایي به مې وله کوله پروت موټ مې وله اخېسته نو په هغې به خپل ټیم اړاو یو عجز او د 10 کالو په عمر کې یو بیمار شو پرېوت په کټ باندې یو لاس او یو خپې کار نه کوه په خولې خبرې نه شوې کولی همدغه به مې له ورکول زما د الله تعالی نه ډېر غټ شکر دی چې لاس او پښپو یې ناروغه پیدا کړې وه د هغه خپل خاوند خدمت مې وکړو په خپل لاس مې وله د وسه پورې خدمت به کړو وخت د ژوند د مرګ د وخته پورې مې د هغه خدمت وکړو په دې هم د الله تعالی نه زه ډېره شکرداره یم میناز بچی را سره ناست د ډېر وخت نه به تاسو کتلي وي چې کله مور خبرې شروع کړې نو رڼې رڼې اوښکې را بهېدې په ګریوان باندې ولې چې کله میندو نه وینځې جوړې شي او په معاشره باندې سترګې پټې شي نو بیا به خویندې هم جاړي بیا به میندې هم جاړي د جړا نه بله لاره زموږ د غریب سړي سره ویسه خو هپرین دې وي او زما د پښتنې سیمې په هغې خویندو دې وي چې وایي د 10 کالو خاوند خو شکر دا دی چې زه ورته روغ وم چې ما یې خدمت کړی دی هپرین شه او زما په سیمه زما د پښتنو خویندو شه که نهر وي که مړه وي که لونده وي که وچه وي خو په دې هم هغه شکر وباسي چې د خاوند خدمت خو مې په ښه طریقې سره کړی دی خاوند خو بادشاه وي خاوند خو ولي وي که چېرې سجده کېدی د الله تعالی نه بعد نو خاوند ته به کېده
خو چې زما په دې معاشره باندې دا سترګې ولې داسې پټې شوي دي. په دې لاره مې ډېر ښایسته ښایسته کورونه ولیدل، لا تعداده ګاډي مې ولیدل، د یو کور مخې ته 3-4 ګاډي. خو چې کله مې ناز بچی د پلار نه د پلار سوری د سر نه کوز شي که نه، نو بیا به کور ته هغه 10 روپۍ خیرات زکات هم نه راځي. ولې چې هغه هم په مخ احسان باندې دی، هغه خو هم په مخ لحاظ باندې دی. که کم خلک یې ورکوي نو د چا د سترګو نه پناه، او که کمو سترګو ته ښکاره دي نو هلته کې د مخ لحاظ هغه کمې 2 سترګې چې وي د محمد سلام ورور هغه خو هسې هم بندې شوي دي. ناز بچی ولې ژاړې؟ زه په خپل پلار دغه پسې ژاړم. زموږ دغه ډېر دغه زموږ حال ډېر خراب دی. څه حال خراب دی بچی دی؟ زموږ سختې ډېرې زیاتې دي. موږ ډوډۍ نه موږ وږي یو، موږ دغه یو جامه هم نه وي، پیزار هم نه وي، موږ په خپیا پلې ګرځو، پیسو د لاسه موږ سکولونه پرېښود، موږ مور ته ژاړو، ډوډۍ هم نه وي، پیزار هم نه وي، جامې هم نه وي، هر څه د هم نه وي. دا ولې نشته بچو؟ د دې نورو خلکو خو هر څه ډېر دي. زموږ پلار مړ دی، موږ ورور هم کچی دی، نور څه موږ نشته. چې کله پلار په کور کې نه نو بیا به د خلکو کره ډوډۍ ولې هېڅ نه وي؟ یو خو موږ موږ که نه وي، هغو کوي خو موږ که نه وي. هغوی کره خو ستاسو کره نه وي نو موږ که نه وي. کاکا ستاسو نوم دی؟ صدا ولې ژاړې بچی؟ زموږ پیزار نه وي، جامې هم نه وي، هېڅ هم نه وي، سکول هم ځکه پرېښی دی. او موږ ته هېڅ څه نه وي، څوک را ډوډۍ نه راکوي، څه نه راکوي، روپۍ هم نه راکوي، چې پلار مړ دی هېڅ څه نه راکوي. جامې هم نه وي، هېڅ هم نه وي، خلک زړې جامې راکوي، هغه اغوندو. زور پیدا مخکې به خلکو څه راکول، اوس چې رانه کوي نو اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندی وې. پلار هم چې ژوندی وم څه اوس هېڅ هم نشته. خپل مال هم خرڅ کړو، د اډۍ هر څه هم خرڅ کړي، هېڅ هم اوس نشته. کومې غواګانې چې په کور کې وي بچي هم خرڅې کړي دي؟ ولې هم خرڅولې؟ هغې نه به هم ځانه صفای شوده خوړه که نه؟ دغه هم نه و، خوراک هم نه و، پیزار هم نه و، جامې هم نه وي، هېڅ هم نه و، ځکه هم خرڅ کړي. اوس تاسو څه کوئ بچي؟ اختر له دله جامې د پیزارو چې کله مور نه سکول له پیسې غواړئ یا انګولې ډوډۍ کور څه نه نو بیا څه کوئ؟ بیا کله ناست شو چې جامې هم نه وي، دغه زړې مړې اغوندو، هېڅ هم نه وي. جامې خو به زړې واغوندئ بچی، نو ډوډۍ څه کوئ چې کله نه وي؟ بیا ناست یو، کله ناست یو، کله خلک لږ راکوي، هېڅ نه یو. مور سره ګیاله ځای به غره ته دغه سره ریبئ واښه لرګي ورسره راوړئ؟ ورسره راوړو، دغه کارونه خلکو ته کوو، هغه روپۍ راکوي اوس. دغه هم نه وي، سره خوراک سم نه وي، کله ناره شپه او کله څه او کله څه. چې دا مور چې کومې خبرې کوي دا وړې وړې خوریانې دي ژاړي، او دا څونه سختې په دې کور باندې دي، نو څه غوښتنه دې شته د دې خپلو غیرتمندو پښتنو وروڼو نه، د دې مشرانو نه څونه سختې دي په ژوند کې؟ موږ داسې کوو چې له اول هم پلار ژوندی نو موږ به لږ ښه چې پلار هم مړ دی نو اوس هېڅ هم نشته. ګاونډیانو لږ لږ کار وکړو نو هغو راله یا پخه روټۍ راکړي یا راله څه راکړي، جامې راله خپلې راکړي نو هغې ځان نه واغوندو. په مدرسه کې مو وښي وایي ستاسو وایي دغه نه راوړئ، زمونږ نه وي نو څه شی وي، زمونږ په مدرسه کې په مخ هره ورځ مو وښي وایي ځان نه وایي دغه نه شي اخیستی، زمونږ نشته نو څه شی پرې واخلو. بله ورځ مو وښي چې پلار هم ژوندی و، لږ وښي نو څوک به رالو نو اوس څوک راځي هم نو. مدرسې ته ځئ بچی؟ څوم سپاره وئ؟ مدرسې کې 15مه سپاره کې وو. ترجمه کې کوي بس؟ ناظره کې. مدرسه کې چې کوم لوپټې قرآن مجید څه لګي هغه هم کمې دی په ژوند کې؟
هغه هم نشته که نه موږ ته وایي قرآن مجیدونه نشته موږ وایو دغه په مدرسه کې د نور جنکانو په هغې کې سبق ووایو ځان نه قرآن مجیدونه به درله بل ځل راوړم بچې د خیره نور څه ته داسې ضرورت دی څه درله راوړم چې راځم څه وایي موږ د جامو ګنډلو ماشین زما دا خور هم جامې ګنډي زه هم ګنډلی شم زمونږ د دې ګاونډیانو ماشین راوړو مونږ پیزانه چې دغه یې نو مونږ پیزانه چې څوک را جوړه راکړي ورانه مونږ پې هغه وګنډو ماشین به دله هم بل ځل راوړم ښه به چې نور دله سره راوړم چې راځم یو نور دغه چې صرف زمونږ د خوراک دغه کېږي نه به مونږ په نور څه څه کوي به مدرسه کې بچې د نورو بچیانو جامې پیزار څنګه یو ستاسو څنګه یي زمونږ داسې زړې جامې دغه د نورو جنکو پکې دغه د مدرسې کپړې د مدرسې چمپوټان د مدرسې دغه لوپټي نو زمونږ سره نه وي نو مونږ ته وایي تاسو یې ولې نه راوړئ په مدرسه کې مونږ وایو تاسو مدرسې جامې ونه راوړئ زمونږ نشته وایي ځان یې وګنډئ صبرین بچې څنګه ولې ژاړې بچو بل پلار پسې پلار درته څه یادېږي ډېر سکول ته ځئ بچو څوم کې اول کې څه سکول بیگ شته نه بیگ نشته او نور څه نشته جامې سکول جامې هم نشته نور څه پیزار دې شته نه پیزار خو چې دا کم بخپو دی بچې دا خو څه ډېر عجیبه غونته دی ما خو په دې پروګرام کې ذکر هم وکړو او یو پیزار داسې دی چې کوم تاسو ته ښکاري پوره پیزار دی یو هغه پیزار دی دې ته چې کومه مخکې پټه لګېدلې وه هغه تېتلې ده خو دا پیزار دی بچی پخپو ځکه دی نن مې زړه ډېر ډېر څه غواړي چې ستاسو سره ووایم خو خپل الفاظ رانه هم خطا کېږي چې څه ووایم او د کم ځګي نه شروع کړم او په کم ځګي ختم کړم پیزار پخپو ځکه دی په لنډو به یې درته راختمه کړم چې بچی یتیم دی او په خوا او شا باندې داسې د ودرېدلو څوک شته نه رور نشته د پلار سوری نشته نو پیزار خامخا خو به داسې نیمګړی نیمه خوا وي ژوند به خامخا داسې شوکې پوکې وي ولې چې د پلار په جمدانه خو به له خیرات زکات راغی اوس هغه هم نشته او کله چې په معاشره کې بچی یتیم شي نو همدقسې نیمګړی به وي پردي قرآن مجید کې به سبق وایي لوپټې د لاسه به هغه وهل خوري سکول کې د پیزارو د لاسه به هغه وهل خوري کور ته چې راشي په نهره خېټه به هم هغه بچې سملي ولې چې بچی یتیم دی خور به د کور نه هم سړی وباسي چې په قرضه کې دنه دا کوټه لیکو دا کور درنه لیکو ولې چې خور کونډه ده خور به په چمګاون کې ګیا هم خلکو لري بي د غره د سر نه به ګیډي هم خلکو له راوړي ولې چې بچی یتیم دی او چې یتیم شي نو دا خبرې خو د هغې خبرې سره تړلې خبرې دي لار داسې ده علاقه داسې ده چې میدان کې مو خپل ګاډی پرېښودو او الله دې جمعه خان به یې له ډېرې خوشحالۍ ورکړي چې دا غرور خپل پیلډر را روان کوي دا لاره ورانه ده څه ځای پورې راوړو خو کوم ځای کې چې مونږ ګاډی پرېښودی دی څومره مزل مونږ پیاده کړو هغه ځای درته هم د دې ځګي نه ښیو چې په څونه فاصله کې مونږ پیاده مزل وکړو دې ځګي ته تاسو ته به هم ګناه نه وي دا خلک د نظر نه پناه دی خو د میدان غیرتمندو پښتنو داسې ساورم د بچای سره خپل قرآن مجید نشته په پردي کې به سبق وایي جامې مې زده کړي د خو د ګاونډي نه مشین نه وړم او په هغې باندې ګنډم اتیا سل روپۍ په هغې هم زمونږ کار کېږي خو مشین کور نشته ښه مشین به 6,000 روپۍ دی ښه مشین بټرفلای به 6,000 روپۍ دی بچې څه وایي ډوډۍ هم کور نه بیا مونږ نهر سملو زما مقصد په چا تنقید نه دی خدا بچې ستاسو د نظر نه پناه دی تاسو ته یې در وړاندې کوم څه بې ضمیره خلک داسې هم شته چې یو پلیننګ یې شروع کړی دی په اخلاص پسې ویډیوګانې کوي نوم خو یې نشي اخیستی خو یاره خلک خپلې نمبرې ورکوي نو هغه بې ضمیرو ته دا وینا کومه چې بې ضمیره په دې کې زه د کم بچي نمبر تاله درکړم د دې خورزۍ دله درکړمه د دغې خور دله درکړمه د دې تورسري درکړمه د دې غره په سر باندې ژوند کوي الله دې ستا غونته وس ماله رانه کړي چې د دې بچي پیسې زه جب ته واچوم پوه ده بچې څنګه ښه سکول ته ځې څوم کې اول کې بابا څونه خوشو مړلی ستا یادېږي تل به پیسې درکولې
ته خو خپل بخپې ګرځې ولې بچو چپل ولې نه پخپو کوي پیزار دې شته نشته ته خو د پنځو خوریانو یو ورور یې بچی څونه نیازبین یې تا سره پیزار ولې نشته د پنځو خویندو یو د سترګو تور فواد خان بچی پیزار ولې نشته وایي پلار مې نشته خورې دې ماشوم خو دا جب د ګورګور نه ډک کړی دی ځان هم اوس دا خو دا ټیم 2 بجې دي په کم ځان هم صحیح ګولې ډوډۍ څه پخ کړي سم نه لیکلی بېګا چې سړی وریجې راکړې وې هغه خوړلې دي اوسو او تلې پر یې بر شهید کې خونان راټول کړل خونانو وسه جیب کې ورسره دی هغه خوري په هغې ځان مشغولی نو نورې سره هم نه لیکلي چا سړه ډوډۍ راکړې وه چا سړی وریجې راکړې وې په هغې باندې ټیم ورځ او شپه وه بدل شوه کور کې وړه شته خورۍ غوړي شته هېڅ هم راکړه نشته چا راله یو 2-3 دړۍ دانې زکات راکړی چا له میلاو کړی چا له څه کړی هغه مې وړه کړي خو اوس ختم دي خورۍ زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر په نوم د هغې د طرفه در اوس څه پیسې در کومه په دې به دې بچیان له وړه چیني غوړي والي بل ځل چې راځم ډېر زیات غیرتمند پښتانه دي څوک به د خپل طرف نه مشین علي څوک به قرآن مجیدونه علي سپارې بالي دې بچیانو له به پیزار کپړې هم راوړمه هغه خلک په ډېرو زیاتو دعاګانو کې یاد ساته ځکه چې د هغه دنیا نه هغوی د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشوکی ده او هغه خلک ستاسو غونته خویندې له رالیږي تاسو سره ډېرې مرستې شریکوي هغوی ته هم څه وینا ده هغو ته هم دا وینا ده الله پاک دې د هغوی عزت وکړي هغوی دې خدای ډېر خوشحاله ساتي چې زموږ په حال باندې ځان خبر کړي زموږ د حال ځان خبر کړي زموږ په حال باندې دې خبر شي زموږ د حال خبر شي الله دې څه ډېر ښه وکړي الله دې کامیاب کړي الله دې حیا او عزتونه ورکړي چې زموږ سره څوک اخلاص کوي ښه ملګرو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی ځکه چې ستاسو د ژوند سره سره د داسې خلکو ژوند هم تړلی شوی دی د میدان ډېر زیات تکړه خلک دی ډېر زیات ولې چې زه سره ډېر زیات پاتې شوی یم امید لرم چې دوی به خپلې ډېرې زیاتې خوشحالۍ رالیږي دې بچیانو له د خپل حد نه زیات خو هر انسان کوشش وکړئ که مسافر دی که په وطن دننه وي بدلون څنګه راځي یو انسان داسې نشي کولی چې د خور له 1 لک روپۍ راولیږي یا 20,000 یا 50,000 وس کېږي هغه خو دا کولی شي که نه چې په دیره کې د خپل یارانو دوستانو نه 2 3 5 ریال لاغونډ کړي او داسې خویندو له یې راولیږي ولې چې که یو سړی وایي چې زما په دې 20 ریاله هېڅ نه کېږي د هغې نه 700 روپۍ دلته جوړېږي چې یو تروړه اوړه پې کېږي نو دا خور به څه ورځې په مړه خېټه ژوند تېر کړي هېڅ کله دا سوچ مه کوئ چې زه هېڅ نشم کولی تاسو ډېر زیات قیمتي خلک یې بدلا او تاسو راویستی شئ خو که تاسو وغواړئ د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د کیمرامین عمر ایاز سره الیاس سهار الله ورکړه اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته